زمنګا او د واحد الله وحدان سے په منځ کې څه شرایط د واتس اپ د لارې برابر شوي. اول به هغه شرایط ستاسو مخې ته راولم. موضوع د مناظرې استشفاء عند قبر النبي صلی الله علیه وسلم ده. شرایط د مناظرې کې اولنې شرط د مناظرې 2 غنټې دي. اوس 9:30 بجې د 9:30 اجي صدرانو خبره کوي دا ټیم نه دی سب چې مناظرین شروع کی به بداغي شروع. د مناظرې وخت به 2 غنټې وي. دویم شرط د مناظرې حواله به د اصلي کتاب نه پیش کولی شي. دریم د موضوع نه خروج به شکست ګڼلی شي. او څلورم د دلیل پیش کولو په وخت کې به په دعوا او دلیل کې مطابقت ضروری وي. بل د مناظرې د پاره چې کم کسان مقرر دي 15 کسانو او د هغې سره 2 کیمرمینان یو ملګري د وخت د پاره هغه شرایطو مطابق الحمدلله دوی هم حاضري کړې ده، موږ هم حاضري کړې ده. 15 کسان دي. بل د نمایندګان نه علاوه به هیڅ چاته د خبرو اجازت نه وي. اوم شرط د یو بل د مشرانو نومونه په احترام ادب باندې اخیستلی شي. او په مناظره کې به د صدر او د مناظر نه علاوه خبر کول هیڅ چاته اجازت نه وي. دا شرط زمونږ استاد په منځ کې الحمدلله اتفاق شوي. موږ لیکلي وعدان صرف ته مو لیکلي دي او هغې باندې په واتس اپ کې اتفاق راغلی دی. ولي صاحب محترم نو د مناظرې موضوع وغیره تعین شوی دی. مخکې خبره به انشاءالله مناظرین وکړو. خو اولنۍ خبره چې د مناظرې د پاره به ټرن لس منټه صحیح وي. صحیح دی جی. لس منټه وخت به وي او نور ملګري تاسو منګه یو بل پیژنو د هغې تعین. اوس زه خپل میک خپل استاد محترم ته صدر صاحب ته حواله کوم. حامدا ومصليا ومسلما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجادلهم بالتي هي احسن صدق الله العظيم. انتهائی قابل قدر علماء کرام اوریدونکو لیدونکو تاسو ته معلومه ده بس مزید خبرو ته ضرورت هم نشته دی. مفتي فیض الحسین صاحب چې کومې خبرې وکړې د دې مناظرې د مجلس د نظم و ضبط دپاره کوم اصول توی شوي با هم اتفاق سره په هغې باندې بلکل زموږ اتفاق هغسې برقرار دی څنګه چې مخکې نه و. صرف یو 2 خبرې کول غواړم. څنګه چې تاسو ویل چې د یو بل مشران د هغې نومونه په احترام سره اخیستل پکار دي همدغسې ده. خو خپل منځ کې یو بل ته مناظرین متکلمینو په خدمت کې هم دا عرض دی چې په ډېر احترام سره او څنګه چې اوس د اول الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. انتهایی محترمو اوریدونکو کتونکو ستاسو په علم کې را چې نن زمونږ او د وحدان صاحب د په منځ کې مناظره په مسله د استشفاء عند قبر النبي صلی الله علیه وسلم سره ده. من مخکې صدرانو صاحبانو تاسو ته شرایط موضوع پوره تفصیلات واوروله ستاسو مخې ته راوستل. زه به اول نمبر کې دعوا او دا هغوی ته ورکړه. اول نمبر کې ما خپله دعوه دیو ته ورم کړله. همدغه ما سره په بل کاغذ لیکلی. زه به څو وضاحتونه د خپل طرف نه وکړم او وحدان صاحب ته به درخواست وکړم چې زما خبرې به غور سره واوري چې ځکه د کومو خبرو زه وضاحت وکړم چې وروسته به د هغې په موږ باندې الزام ونه لګېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. دعوه د اهلسنت والجماعت علماء دیوبند د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر ته د حاضرۍ په وخت کې د شفاعت درخواست کول جایز بلکې مستحسن او مستحب دي. سړی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې مبارکې ته ورشي، حج ته لاړ شي، عمرې ته لاړ شي، بیا مدینې منورې ته الله انسان ته توفیق ورکړي ورشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې مبارکې ته چې ورشي هلته سلام عرض کړي.
څنګه چې فقهای کرامو محدثینو دې ټولو سلام درخواست لیکلی دی، الته سلام عرض کول لیکلی دی، دې سره د شفاعت درخواست عرض کول هم لیکلی دی. نو دغه ما ولیکل چې د شفاعت درخواست کول جایز بلکې مستحسن او مستحب دی. فقهای امت دا خبره مونږ د ځان نه کوو، فقهای امت ذمہ دار خلک چې کوم دي مونږ به انشاءالله ورځ په دې کې د معتزلو غونته کې د خوارجو غونته کې خپل استدلالات نه کوو. کوم چې فقهاو لیکلي، کوم چې محدثینو لیکلي، کوم چې مفسرینو لیکلي دي هغه به وایو انشاءالله. فقهای امت محدثینو او اکابرین دیوبند په آداب زیارت کې په واضح الفاظ سره دا مسله لیکلې ده. دویم نمبر مولوی صاحب وضاحت نمبر 1 د قبر خواته د حاضرۍ په دوران کې د شفاعت درخواست کول، یعنی د استشفاء د قبر مې کوم چې مونږ وویله دا مونږ مستحب مستحسن ګڼو، فرض واجب یا سنت یې نه ګڼو، ضروري یې نه ګڼو. دویم وضاحت، نبی علیہ السلام ته د لرې نه غیبانه چغې وهل اوازونه کول برابره خبره ده که قبل الوفات یعنی دنیایي ظاهري ژوند کې یا بعد الوفات یعنی برزخي ژوند کې په دې عقیده چې هغوی عادتا اوري دا مونږ شرک ګڼو. په دې باندې زمونږ هغه یوه مناظره هم شوې ده په ریکارډ باندې. نمبر 3 مونږ مشکل کشا او حاجت روا صرف یو الله ګڼو، لہذا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر لورتلل او مرادونه او حاجتونه ته غوښتل چې ما دا زما مدد وکا یا ما وبخا یا دا قسمه سوالونه کول دا مونږ شرک ګڼو، لہذا چې بیا دغه قسمه دلایل پیش کولو ضرورت بنی. وضاحت نمبر 4 رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دنیوي ظاهري ژوند کې هم څوک راغلی او د دعا او د شفاعت درخواست یې کړی، نبی علیه السلام د هغوی دپاره د الله نه دعا غوښتلې ده، څنګه چې په ګڼو حدیثو کې ردی ذکر راغله د قرآن مجید کې هم ذکر دی، حکم دی باقاعده، او دا شرک نه دی. نو دغسې د هغوی قبر مبارک ته د حاضرۍ دوران کې د شفاعت او د مغفرت درخواست کول هم شرک نه دی. وضاحت نمبر 5 نبی علیہ السلام ته د دعا درخواست کول چې تاسو زما دپاره د الله نه وغواړئ دا جدا امر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په ژوند کې څوک راغلي د الله پیغمبره ما دپاره د الله نه بخښنه وغواړه، یا روزي مبارکې ته راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما لپاره د الله نه وغواړه، دا جدا خبره ده. دویم او د نبی علیہ السلام نه غوښتل چې ته زما مغفرت وکړه یا پلان کې حاجت مې پوره کړه، دا جدا امر دی. اول جایز دی او ثاني شرک دی، لہذا دواړه ګډوډول نه دي پکار. شپږم نمبر د استدلال لپاره زم چې کوم آیات وایم انشاءالله ورځ زبر استدلال لپاره مسلم حضرات پیش کوم چې زمونږ استاد په منځ کې مسلمي دا به په تاسو باندې لازم وي چې کوم یو آیات پیش کوئ د هغې د لاندې به یو مسلم مفسر ښایي چې د استدلال کړی دی، ځکه هغه به نه کوو چې دعوه یو څیز وي او دلیل پې بل سره وړو. دویم نمبر ما دعوه چونکې ذکر لله زه به بیا خلاصه ویم چې د رسول الله صم قبر مبارک روزي مبارک ته د حاضرۍ دوران کې څنګه چې سلام عرض کول دا مستحب دي، سلام عرض کول مسنون دي، دغسې د شفاعت درخواست کول دا ورسره مستحسن او مستحب دي، جایز ورته وایو مونږه او ټولو فقهاو لیکلي. زه په هغې د ځان نه استدلال نه کوم. اول نمبر دا زما سره قرآن مجید دی، پاره نمبر 5 سورة النساء آیت نمبر 64 دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، او کله چې دیو په خپل ځانونو باندې ظلم کړی جاءو راغلی وی دیو ته فاستغفر الله بخنه غوښتلې وی د الله تعالی نه واستغفر لهم الرسول بخنه غوښتې وی دیو دپاره رسول ته راغلی وی ورته ویل زمونږ دپاره د الله نه بخنه وغواړه، لوجدوا الله توابا رحیما، نو خامخا بیا مونږ ته به ویل الله تعالی توبه قبلونکې رحم کوونکې. مولوي صاحب دا زمونږ استاسو سند دی، بنیاد دی، دارالعلوم دیوبند بانی حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتي رحم الله دی وایي که څوک دا آیات د دنیا سره خاص کوي، دا د قرآن د نس د صرف د دنیایي ظاهري ژوند سره خاص کوي، روزي مبارکې خواته راتلل او درخواست کول د دې نه هغه مستثنا کوي، وایي دا د قرآن د نس نه انکار کوي. وایو رسپه نمبر 52-53 ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤک، کیونکہ اس میں کسی کی تخصیص نہیں، آپ کے ہم اثر ہو یا بعد کی امتی ہو. د صحابو سره خاص نه لږ صحابي به راځي دعا درخواست به کوي، بلکې رستدي خلک هم روزي مبارک ته راتلی شي دعا درخواست کولی شي. اور تخصیص ہو تو کیوں کہ ہو کہ تخصیص بھی نو ولی آپ کا وجود تربیت تمام امت کے لیے ایسا یکساں رحمت ہے کہ پچھلی امتیوں کا آپ کی خدمت میں آنا اور استغفار کرنا اور کرانا جب ہی متصور ہے کہ آپ قبر میں زندہ ہو. اور اگر اہل عصر کے ساتھ ہی فضیلت محسوس تھی تو آیت النبی اولا بالمؤمنین من نفسہم کہ دونوں جملے جدا جدا آپ کے حد پر ایسے طرح دلالت کرتے کہ انشاءاللہ قرآن کے ماننے والوں کو تو گنجائش انکار نہیں رہتی. مولانا نانوتي صاحب حجت الاسلام فرمائی د قرآن د منونکو دپاره د انکار هیڅ هغه گنجائش نشته دی. دویم نمبر مولوي صاحب
زه به استدلال پیش کوم مخکې خو صرف یو قاعده ستاسو مخې ته راولمه دا تقریبا چې تمام علماء کرامو کړی دی او دا قاعده تمامو اصولیینو لیکلې ده زه به د علامه کوثري او د امام عابد سیندي رحم الله په حوالې سره دلته ذکر کړم. ما د قرآن مجید آیات ولوستو د هغې د لاندې ټولو دا لیکلي دي وترك المطلق على اطلاقه مما اتفق عليه اهل الحق والتقييد لا يكون الا بحجه. مطلق به په خپل اطلاق باندې جاری کولی شي په دې باندې اتفاق دی د اصولیینو د تمام اهل حقو او مطلق چې دی هغه مقید کول چېرې دا د دنیا سره د دنیاي ظاهري ژوند سره خاص و وروسته برزخ سره نه دی وایي دا دلیل غواړي قطعي ثبوت قطعي دلالت دلیل همدغسې غواړي څنګه چې مونږ پیش کړی دی لحاظه د دې خیال ساته یو ما ابي حیات پیش کړی استدلال لپاره. دویم نمبر معرف القرآن د مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان د دې جلد نمبر دی مولوی صاحب 2 صفحہ نمبر د 517 ये आयत अगरचे ख़ास वाक़ मुनाफिकीन के बारे में नाजिल हुई है लेकिन उसके अल्फाज से एक आम ज़ाबिता निकला है कि जो शख़्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो जाए और आप इसके लिए दुआई मग़फ़िरत कर दे उसकी मग़फ़िरत ज़रूर हो जाएंगी और आन वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी जैसे आपकी दुनियावी हयात के ज़माने में हो सकते थे इस तरह आज बेरोज़ यकदस पर हाज़िरी से हुक्म है वहीदीन ज़ाबिता मालूम मशूक नबी खिदमत हाजिर और दुआ द मग़फ़िरत दरख्वास्त हो कि नबी मग़फ़िरत दुआ हो कि मग़फ़िरत भी अल्लाह की और नबी सलाम په خدمت کې حاضر څنګه چې په دنیوي ظاهري ژوند کې وه تک قسینه نم روزي مبارک کې تو ورتلل دا کېږي مولوي صاحب کې د تاسو شرک وایي مفتی شفیع صاحب رحم الله ته څه وایي واضح کوي. دریم نمبر مولوي صاحب دا یو بل دیوبندی پیش کوم اعلان سنن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 458 में دقة पेश के वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम ववजहुल इस्तिदलाल बिहा अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हय्युन फ़ी क़ब्रिही बाद मौतिही कमा फ़िल हदीस अल अंबिया इला आखिरी बियावी फसबत अन्न हुक्म अल आयत बाक़िन बाद वफ़ात सल्लल्लाहु तफसीली दलाइल रावड़ी बियावी साबित शो च बेश के हुक्म दे बाकी दे रुस्तर वफ़ात द नबी अलैहि सलाम फयंबग़ी लिमन ज़लम नफ्सहु अन यज़ूर क़ब्रहु व यस्तग़फिरुल्लाह इंदहु व यस्तग़फिरु लहु रसूल पस पकार दी چې چا په خپل ځان باندې ظلم کړی چې زیارت وکړي د قبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم او بخنه وغواړي د الله نه او بخنه وغواړي دغه لپاره رسول دا علامه عثماني لیکي زمونږ استادو د نیکه حیثیت لري نن به د خپل نیکه د خپل پلار روحاني نه انکار نه کوو مولوي صاحب دا زما سره مولانا رشید احمد صاحب دی حسن الفتاوا مولوي صاحب د دې صفحه نمبر 561 دا دیم لیکي د قیات نه فسبت ان حکم الآیات باق بعد وفاته صلی الله علیه وسلم پیم بغیر من ظلم نفسه ای یزور قبره ويستغفر الله عنده فاستغفر لهم الرسول او د قیات نه به استدلال کوي دا مولوي صاحب زما سره تفسیر قرطبي دی تقریبا تمام مفسرین څومره چې سلف دي څومره چې زمونږ اکابر دي مولوي صاحبو هغه ټولو واقع د عربي ردي د لاندې نقل کړي د آیات بغیر څه قسمه نکیر نه او بیا دغه نه استدلال کوي ولو انهم ظلموا په هغې باندې روایت راوړي دا تفسیر قرطبي دی د دې جلد نمبر 6 دی مولوي صاحب صفحه 4 نمبر 439 دی هم د هغې نه استدلال کوي دغه رنګې مولوي صاحب تفسیر د بحر المحیط جلد 3 صفحه 296 میں استدلال کوي شعاب الایمان کې هم دقه آیات راوړي امام بیهقي مشهور محدث صفحه نمبر 1517 په دغه کې استدلال کوي همدغه رنګې مولوي صاحب شفاء السقام امام مالک رحم الله نه استدلال نقل کوي صفحه نمبر 214 امام مالک رحم الله هم د آیات نقل کور دین استدلال مولوي صاحب د زما سره وفاء الوفا جلد 4 صفحه نمبر 215 هم د دقه آیات نه د هغه زماني محدث دغه زماني مفسر ورنه استدلال کوي همدغه رنګې نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مفتی صاحب ته خو زه اولنۍ خبره دا کوم چې تاسو چې کومه دعوه پیش کړه په دعوه کې مو ډایرک د موضوع دپاره د محمول د ثبوت په ځای باندې تاسو ولا حکم ثابت که حالانکې دا ستاسو دا کتاب دی د ساجد نقشبندي صاحب لیکلی دی او ستاسو چې کومه مناظره شوې وه په کرامات اختیاري او غیر اختیاري باندې دې کې تاسو اول موضوع محمول له ثابت کړی دی مسله خو دلته کې ستاسو په دغه باندې د په انکار باندې دی نو محمول مو موضوع نه نفي کړی دی او لاندې مو بیا حکم لګولی دی او دلته تاسو تداخل وکړو د موضوع د محمول د موضوع د ثبوت په ځای باندې تاسو حکم ثابت کړو د موضوع دپاره دا د علم المناظرې په رو سره صحیح خبره نه ده. اولنۍ خبره دا ده چې تاسو
دا خبره وکړه چې مونږه د نبی صلی الله علیه وسلم قبر خوا کې د شفاعت درخواست مستحسن او مستحب ګڼو. دا زما سره خلاصه کیدانی ده. دا د فقه یو کتاب دی. دې کې په صفحه نمبر 4 کې دی لیکلي والمستحب، مستحب دې ته ویل کېږي ما فعله النبي صلی الله علیه وسلم مرة وترکه اخرى وما احبه السلف. مستحب دې ته ویل کېږي چې هغه نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل کړی او بل ځل یې پرېښودلی او سلفو دا محبوب ګرځولی. نو ته به ما د یو ځل دا قول د الله د نبي نه وښیې او انشاءالله زما په دعوه کې به هم دا خبرې چې د الله د نبي نه دا ثابت نه دي، د صحابه کرامو نه ثابت نه دي، د قرآن نه صراحتا ثابت نه دي چې لفظ د استشفای د عند قبر النبي تذکری او د هغې سره د شفاعت ثبوت د الله د نبي دپاره شوی. دا انشاءالله العزیز دا زما دعوه د اول نه تر اخرې پورې به زه دا وایم دا ما د ثابت نه کوي انشاءالله. د هغې نه بعد زه بله خبره دا کوم، ستا ډېرې خبرې هغه په خپل ځای باندې لاړې، خو زه یو تپوس کوم. دې مولانا صاحب دا کتاب لیکلی دی او ستاسو به ورسره ملګرتیا تعاون به ځکه چې ستاسو دغه یې ورسره لیکلی از افادات ستاسو د طرفه چې دی د دې یو قسم توثیق دی په دې باندې. دې کې دې لیکلي دي اول لیکلي استمداد، د استمداد په اقسامو کې بیا لیکلي توسل، د توسل په اقسامو کې بیا لیکلي استشفا. گویا استمداد مقسم دی، یو قسم استشفا بل توسل دی. بیا چې بزرګانو د توسل د قسم د لاندې تا استشفا دی راوسته، نو ګوره دا یاد ساته د یو مقسم د اقسام په خپل مابین کې د یو بل سره تضادي. استمداد مقسم او اقسامو کې تضاد پکارو او تا بیا قسیم د شی دا د قسم د شی وګرځو چې کله دی دا توسل د لاندې استشفا راوسته. د دې جواب به علمي جواب وکړي. یو خبره دا ده په دې کې دا خبره وکړل شوه چې دا استشفا د توسل قسم دی او دا نور الحسن شاه بخاری صاحب ستاسو مشر دی توحید اور شرک کی حقیقت دی کتاب کې دی لیکي وای بزرگانو یہ توسل شفاعت کی قسم ہے، دې دا شفاعت مقسم ګرځي توسل ولا قسم ګرځي او دلته کې دا مولانا صاحب لګېدلی دی د توسل مقسم ګرځول شفاعت ولا قسم ګرځول. اوس بلې خبرې ته وکړې د دې دواړو نه یو خبره دا معلومه شوه چې تاسو توسل استشفا په منځ کې قول د ترادف کوئ. د دې نه دا خبره معلومه شوه. حالن کې په دې کتاب کې دا شیخ سرفراز صفدر صاحب په تسکین الصدور کې دی په دې صفحه کې لیکي وای بزرگانو شفاعت کی درخواست قبر کے قریب ہونی چاہیے او بیا لیکي توسل چې هغې دپاره قبر کې پاس حاضری کی تخصیص کی کوئی وجہ نہیں. په توسل کې بزرگانو دا ضروري نه ده چې قبر خواله به ځي، هغه بعید نه هم کولی شي قریب نه هم کولی شي. او په دې ځای کې تاسو دا دواړه یو شی ومنو. نو زه اوس تاسو ته دا وایم دا استشفا د بعید نه ته په دې کې قایل کېږي که نه قایل کېږي؟ ولې توسل خو به ته د بعید نه قایلې. د دې خبرو جواب به راکړي. د هغې نه بعد زه بله خبره دا کوم چې ته وې چې شیخ قاسم نانوتي صاحب د دغې آیت نه استدلال کړی. زه خو اولنۍ خبره دا کوم دا زما سره د شیخ قاسم نانوتي صاحب کتاب دی آب حیات، په دې کې دی لیکي رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حیاتی دنیاوی علی الاتصال اب تک برابر مستمر ہے، اس میں انقطاع تبدل و تغییر جیسی حیاتی دنیاوی سے حیاتی برزخی ہو جانا واقع نہیں ہوا. دا په دې کتاب کې شیخ قاسم نانوتي صاحب دا لیکلي دی. خو ګوره په دې کتاب کې تا چې دی به ما ته په پېښور په مناظره کې د دې نه د فتوه پیش کوله چې په دې کې د په ده باندې فتوه ورکړې ده چې په دې سړي پسې مونځ نه کېږي. زه وایم ده ویلي دي چې څوک حیات دغه چې دی حیات برزخي نه مني په هغه پسې مونځ نه کېږي. نو په دې ځای کې خو تا په هغه باندې فتوه ولګوله. په حیات النبي کې تا د هغه موقف وانخیسته. په حیات النبي کې ستا فتوه کې شیخ سرفراز صفدر د هغې په فتوه کې شیخ قاسم نانوتوي صاحب راغی او دلته ته ځان استدلال کې. یو خبره ده دا زما سره د شیخ قاسم نانوتي صاحب عجوبه 40 دی، په دې کې دی لیکي شهید اس بدن سے زندہ نہیں، شهید د دې بدن سره ژوندی نه دی. او بیا ورته لیکي ہاں جنت میں ان کو دوسرا بدن مل جاتا ہے. دا شیخ قاسم نانوتي صاحب دلته دا خبره وکړه. صبر دی کتاب د المسلک المنصور صفحه 66 کې دی لیکي معتزله وغیرہ باطل فرقوں نے جسم عنصری سے اس طرح جو استدلال کیے دی جسم عنصری د هغې په جسم عنصری نه جسم مثالی دی ولګېدو. وایي د معتزله موقف دا دی چې هغې جسم مثالي مني. نو ګویا چې ستا شیخ سرفراز صفدر په شیخ قاسم نانوتي صاحب باندې فتوه ولګوله چې دی په دې مقام کې معتزلي دی. او په دې کتاب کې دا تحقیق المتین د ستاسو مولانا محمد امین صاحب دی، په دې کې دی لیکي وای بزرگانو یہ عقیدہ ان منکرین حیات معتزله کا واضح طور پر قرآن و حدیث کے خلاف ہے. د شهید جسم ته میت ویل او شهید چې دی د هغه دپاره جسم مثالي منل دا د معتزله موقف دی. نو زه وایم په دې ځای کې تاسو لګېدلي یئ ستا شیخ سرفراز صفدر صاحب هم او ستا د تحقیق المتین والا هم د څه کړي دي شیخ قاسم نانوتي صاحب ته معتزلي ویلی دی، د قرآن نه ورته منکر ویلی دی. نو که په یو ځای کې تر استدلال کې او بل ځای نه مني نو دا کومه فلسفه ده؟ دا کومه فلسفه ده؟ د هغې نه بعد زه دا خبره کوم
زما د جانبه جواب دعوه واخله. زه جواب دعوه کوم په قضیه حملیه کې د صالبې سره، او بیا په تصریح د کیفیت النسبت کې زه مراد مطلقه اخلم، مطلقه عامه اخلم په مقابله د څه کې د دایمي کې، چې کله ستاسو ثبوت چې دی هغه په طریقې د دوام شي، هم دنیا کې هم برزخ کې هم آخرت کې. نو زه د دې په عوض کې په مقابله کې مطلقه عامه او یا وقتیه مطلقې سره دا خبره کوم. زه ګوره زه نفي کوم فی البرزخ د استشفاء من النبي او د هر دفن شدنه که قریب او که بعید وي. او بیا دا وایم په عربی کې الاستشفاع ليس بثابت فی البرزخ من المدفون سواء عند القبر ام لا. بیا زما د طرفه چې دی موقف به دا راشي چې ذکر د استشفاء عند قبر النبي من النبي صلی الله علیه وسلم دا ثابت نه دی، نه د قرآن نه، نه د حدیث نه، نه د صحابه کرامو د اقوال نه، او نه د امام ابو حنیفه رحمه الله نه. او دا د استدلال دپاره څلور مضبوط طرق دي. د دې نه انشاءالله ما ته ثابت کا، په هغه ټیم به مې در سره منلی، او انشاءالله العزیز زما دا یقین او اعتماد دی چې دا به راته ثابت نه کړي، دا به یاد ساتي. اوس زما د جانبه حکم واوره. یو حکم منطقي دی. حکم منطقي څه ته ویل کېږي؟ اسناد امر الی امر آخر ایجابا او سلبا. زه په دې ځای کې استشفاء چې دی دا د نبي نه فی البرزخ نفي کوم، نو زه د حکم سلبي قایل یم. بیا که چېرته حکم اصولي وی خطاب الله تعالی المتعلق بافعال المکلفین مکلفین بالاقتضاء والتخیر، په دغه ځای کې داسې خطاب د الله د جانبه صراحتا نشته، البته تضمنا اشارتا زه به ثابتوم انشاءالله. او هر چې د فقهاو په عبارت سره دی کې زه داسې ویم باقوال الفقهاء والعلماء من السلف والماخوذ من العرب من العلماء العرب والديوبند، هغه داسې چې الاستشفاء والسؤال من المدفون شرک، دا الفاظ چې دي دا به انشاءالله زه به د علماو نه ثابت کم. د هغې نه بعد زه دا خبره کوم چې تا چې کوم آیت کریمه وي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر الله، په هغې باندې چې دی تا د شیخ قاسم نانوتي صاحب قول پیش کو. ما شیخ قاسم نانوتي صاحب ته تا په جسم مثالي کې معتزلي ویلی دی، تا ورته چې دی هغې شهید دپاره چې کله هغې د جسم د میت قول وکړو، تا ورته معتزلي د قرآن نه درته منکر وي، او عذاب قبر مناظره کې تا ویلي جسم مثالي منل دا د معتزلو قول دی، دا د منکرین حدیث قول دی، دا د قادیانیانو قول دی. نو تا چې شیخ قاسم صاحب ته داسې القابات ورکړه، اوس دې څنګه استدلال نیسي؟ او پاتې شو مفتي شفیع رحمه الله هغه د دې آیت د لاندې لیکلي ثم یمیتکم ثم یحییکم، د دې نه هغې مراد د دنیا ژوند او د قیامت ژوند اخیستی دی. او په دغه ځای کې ستاسو قول دا دی چې څوک د دنیا ژوند دې نه مراد اخلي او دارنګې د آخرت ژوند مراد اخلي او د برزخ ژوند مراد نه اخلي، دی د عذاب قبر نه منکر دی. نو مفتي شفیع رحمه الله ستا په نسبت باندې د عذاب قبر نه منکر دی. او دغه شان دا نور علما دې پیش کړل، د هغې په عوض کې به درته زه نور حواله جات خیم. خو زه دا ویم د قرآن حدیث د صحابه او د امام ابو حنیفه رحمه الله نه دا مسله نه ده ثابته، او انشاءالله زه به ثابت کم چې علماو دې ته شرک ویلی دی. ولو انهم اذ ظلموا د آیت چې دی وي د آیت باره کې زما خبره واخله. ولو انهم اذ ظلموا ته دا آیت عام دی، زم بالفرض که دا آیت عام شي دا مقدم، نو دا ورپسې آیت به عامي فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. که دغه آیت د عام واخیستو نو اوس ته وایي چې زما استاد مناظرې فیصله به خلک عوام به چې دی نو په میډیا باندې کوي، نو تا فیصله د الله په نبي په قول باندې ونه کړه، یا خو به دا وې تا فیصله چې دی په الله په نبي باندې ونه کړه او فیصله دی الله نبي ته ونه سپارله، یا به دا وې چې دا مخکې آیت عام نه دی، او یا به دا وې چې زمانه نعوذ بالله کفر صادر شو. ولې فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، دا ورپسې آیت به بیا عام منې. که چېرته ورپسې آیت عام نه منې دا تالی باطل مقدم مثل. د دې نه مخکې وګورئ بل دلته لفظ جاؤوک راغلی، جاؤ قبرک نه دی راغلی، بل ګوره د ثبوت د استشفاء عند قبر النبي دپاره په دې آیت کې رایحه هم نشته، رایحه بوی پکې هم نشته د ثبوت دپاره. بل زه دا خبره کوم تا چې د دې نه کم استدلال وکړو، د استدلال دپاره څلور طرق دي، په څلور طرقو کې ستا کم یو د استدلال طریقه د مراده ده، په دې ځای کې د هغې وضاحت به وکړي. بله خبره زما دا ده که چېرته دا آیت عام شي دا مقدم شو، د سورې حجرات هغه آیتونه به هم عام شي چې ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. کم خلک چې ای نبي ګوره د نبي صلی الله علیه وسلم قبر مبارک د بیبي عایشې هغه کمره ده. مولوي صاحب دا ټول بحث به خلک اوري، پلان کې دا لیکلي پلان کې دا لیکلي، د تضادات هغه تضاد هغه ټیبونه په دې باندې مزه یې کوو انشاءالله ولې چې وخت راشي دغه هم درته یو ځل نه درې څلور پیرې ښودلي هم دي چې ستاسو دا ټول ګپ شپ په دې وخت کې د کتابونو وضاحت چې کې خپل دلایلو ټیبونه ځي راشه اصل مسلې ته په واضح الفاظو کې تعالی ما درکړه چې د رسول الله صم قبر ته حاضرۍ په وخت کې د شفاعت درخواست کول جایز بلکې مستحسن او مستحب دي. فقهای امت اکابرین امت علماء دیوبند ټولو په خپلو کتابونو لیکلي ده. په دې کې په کوم ټکي ته نه پوهېږي ووایي زه درته وضاحت وکړم. د جواب دا ورکړه چې شفاء من النبي عند قبر النبي ثابت نه ده. د قرآن او حدیث د فقهای کرام حکم
دې ته علماو شرک ویلی دی. ګوره ما د استحباب حکم ولګو در شرک پکار دا چې اوس یو قطعي ثبوت قطعي دلالت دلیل راوړي چې نبی سم قبر ته ورتلل د لرې نه خبره نه. ما مخکې واضح کړله تنقیحات دعوه مې منقحه کړله چې لرې نږدې خبره زما اوس ته نه ده عند القبر بلکې موضوع دریم نمبر شرط لیکلی شو چې د موضوع نه به خروج شکست ګڼلی شي. نو هغې له به راځو زه به ستا دلایل اوس ګوره به مولوي صاحب. یو دویم نمبر ویره خلاصه کیداني لیکل ته ټول عمر د دغه خلاصه کیداني او د دغه ابتدایي کتابونه نه راوځي لږ دا شامي هم راغله بلکې خلاصه کیداني والا هم لیکل خو عبارت دې پوره نقل نه کو. دا د مستحب تعریف کوي چې دغه هم دی ما فعله النبي صلی الله علیه وسلم وتر اخرى. دویم ما احبه السلف اگر چې دا سلف خوښ کړي وي یو کار سلف خوښ کړي دغه مستحب دی دا شامي دی زما استاد مذهب مسلم کتاب دی. یو خبره راخلی بل پرېږدي بیا ما ته وایي د نبي علیه السلام نه بخې ظالمه قرآن مې پیش کړو لږ صبر وکړه حدیثو به مې انشاءالله ورځ تا تنبار لګوم اوسو هغه به مو ګوري. دویم وایي چې نبي علیه السلام په خپله کړی نبی علیه السلام په خپل قبر ته خو نشي راتللی. البته د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثونه به زه تا ته ښیم چې دې نه ثابتېږي په دې طریقې سره مخکې به ځو. بیا دی لاړو استمداد او استشهادي کې تضاد دی هغه کې مولوي صاحب ګوره هغه ستا کتابونه هم لیکلی دی چې ترادف دی که تضاد دی خو هغې ته نه ځو هلته هغه الفاظو کې نه انخلو اصل راځو. زما ستا بحث نه په استمداد کې دی زما ستا بحث نه د توسل کې دی زما ستا بحث په هغې خاص صورت کې دی چې هغه استشفاء عند قبر نبي صلی الله علیه وسلم دی لہذا اقه صورت راواخله په هغې کې بحث کوو. د بیا ډېر ښه جواب وکړو وایي نانوتي صاحب رحم الله اصل موضوع نه تېښته وکړله وایي تا ورته هغه ځای کې کافر ویلی هغه ځای کې نعوذ بالله نعوذ بالله تا ورته په خپلو کتابونو کې قادیانیانو سره تشبیه ورکړې نه دی حق جلد 175 زه پیش کول هم سم خو وخت په هغې باندې نه ځای کوم دې په ضولیاتو پسې مه انخلا. دویم نمبر قاسم نانوتي رحم الله الحمدلله زموږ مشر دی تر هغه عبارتونه چې د موضوع سره تعلق نه سره دې ځای کې مه راچوه چې کم په استشفاء په عنوان تا ته د قاسم نانوتي عبارت معلومي میدان ته راوړه چې په هغې باندې بحث وکړو اخوا دې خوا مزه. بیا د دې نه پس دی رالی وای مفتی شبیر رحم الله ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم په دې ځای کې وایي تا ورته راځه قبر منکر ویلی هلکه دا موضوع شسته شروع ده قسم دی د خپل خلک به په تا پسې خاندي چې دا ته څه شی وی ولو انهم ظلموا باندې به بحث کړو لاړو هغه ځای کې ته بسترې په سر تلله. بیا وایي فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک او دا ستا دا دواړه به یو ځای کېن وایي بیا به مولوي صاحب دا دوه حکمونه جدا جدا دي یو عام دی بل خاص دی دواړه یو ځای کول آیاتونه چونکې دواړه حکمونه جدا جدا دي بیا هغه یو ځای کول د یو په بنیاد باندې د بل نه انکار کول دا خالص دجل دی د هغې نه کار مه اخله. بیا وایي جاؤک دی جا قبرک نه دی ای مولوي صاحب دا رسول الله صم په خپل قبر مبارک کې نه دی پروت تا خو بیا د حیات النبي هغه مناظرې له راغلې چې په روزه مبارکه کې چې کوم جسد مبارک دفن دی دغې ته نبي نه وی بیا د هغې نه انکار کوې که څنګه تیر کې مې چې کتابونه پیش کړي. بهرحال مولوي صاحب په بوسو کې اوبه بوتلې دغه به خلک وایي په دوو کتابونو راغی درېیم ما یې سنن پیش کو هغې هضم کو اصل الفتاوی میں پیش کر تفسیر قرطبی بحر محیط شعب الایمان شفاء السقام کې امام مالک رحم الله دا ما پیش کوو چې امام مالک رحم الله شفاء السقام د دې صفحه نمبر 200 چې دغه آیات نقل کړي دغه د لاندې استدلال کې ولو انهم ظلموا انفسهم امام مالک رحم الله فرمایي د دین نبی اسلام قبر مبارک تراتل شفاعت درخواست کول مراد دي. دا مولوی صاحب زما سره یو لسم نمبر نشر الطیب زمونږ استاد ټولو روحاني نکاح دا په خپل کتاب مشرک خو ورته نه وی کنه د دې صفحه نمبر 242 43 دا دغه واضح عبارات پیش کوي مولوي صاحب گپ شپ نه لګوا د سلی کی هغه عبارت نقل کی پورا تفصیلی روایت درست به پیش کوم ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفر الله الى اخری بیا وی اور اس میں آپ کے پاس اپنے گناہوں سے استغفار کرتا ہوں اور اپنے رب کے حضور میں آپ کے وسیلے سے شفاعت چاہتا ہوں آیا ہوں. پھر دو شعر پڑھے اور ان میں محمد بن حرب کی وفات 228 ہجری میں ہوئے او دا زمانہ چلے د خیر القرون دا اور خیر القرون کا زمانہ تھا اور کسی سے اس وقت نکیر منقول نہیں پس حجت ہو گیا. ما مستحب لیکلی و د شامی نه مې درته پیش کړه خلاصه کیداني نه راوځه هغې مخکې عبارت دې پرېښود نیمه نیمه خورې خیر الفتاوه ده د چا سند چې ستا سره د وفاق المدارس در سره د خیر الفتاوه جلد صفحه نمبر 157 کې دیم لیکي نبی علیه الصلاة والسلام قبر خوا ته راتلل د دغه آیات نه استدلال کوي مولوي صاحب دغه رنګې فضایل حج تبلیغی جماعت والا دا خلق په واضح الفاظ سره واوره دی لیکي په صفحه نمبر 136 دغه آیات نقل کوي سلام کے بعد اللہ جل شانہ سے حضور وسلم کے وسیلے سے دعا کرے اور حضور علیہ السلام سے شفاعت کی درخواست کرے. جمہور علماء اس کی جواز کے قائل ہے اور بیا دغه آیات نقل کوي ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول دغه آیات نه شیخ الحدیث ابراهیم الله استدلال کوي وایي هغه مشرک نعوذ بالله نه پوهېدلو ستاسو نه به نوې نوې طریقې زده کوي. دغه رنګې مغني ابن قدامه دا تحریرات حدیث د خپل نیکه نه کنه انکار کې تحریرات حدیث هغه هم دغه آیات دلاندې دغه روایت راوړي او استدلال ورنه کوي. نن ووایه
خپل نیکه خپل ځان که سند بیخي باطلې ختمې خو ټیک ده که نه باطلې نه ختمې بیا نن دا مسله تسلیم که زد مه کوه دا مغنی المغنی لابن قدامه د دې صفحه نمبر 213 ده جلد نمبر 5 دی دیم دقه آیات نقل کوي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله الى اخره بیا وي هغه کس راغی نبی اسم قبر ته بخیر القرون کې ورته وقت جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك الى ربي شفاعت درخواست د رسول الله د قبر په خوا کې وکړو دا مولوی صاحب زما سره 14 نمبر محق التقول د دې مولوی صاحب علامه سیندی رحم الله په صفحه 124 باندې دقه آیات راوړي غوږ شو ورته ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك واستغفروا الله بیا وی بل فقهاء المذاهب حتى الحنابلة على شمول الآية لما بعد الموت والأنبياء مخکې قاعده ذکر لله تواب الرحیم بما قبل الموت تخصیص بدون حجة عن هوا دی وی څوک چې دنیا سره د تخصیص کوي دا خپل خواهشاتو نه کوي د شریعت د یوې قاعدې لاندې نه کوي بیا قاعده نقل کوي وترک المطلق على اطلاق مما اتفق عليه اهل الحق والتقييد لا يكون الا وی د دې په عموم باندې اهل حق متفق دي وحدان صاحب او بیا وی ولا حجة هونه تقول څوک چې دا مقید کوي د دنیوي ظاهري ژوند سره په دې باندې هیڅ دلیل نشته بل فقهاء المذاهب حتى الحنابلة بلکې فقهاء د تمام مذاهب حتی چې حنابلة على شمول الآية اللي هغوی دا آیات عام ګڼلې ولي والانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون دا والا مولوی صاحب زما سره تفسیر النصفی د دې جلد نمبر دی مولوی صاحب 1 صفحه نمبر 367 دا د موي ولو انهم ظلموا انفسهم دې دلاندې وي هغه تعبیر هغه ویل قبر خواته وقت ظلمت نفسي وجئتك استغفر الله من ذنبي فاستغفر لي من ربي فنودي من قبري قد غفر لك اواز ورته راغی الله رب ذل جلال تا بخنه وکړه دا قرآن مجید آیات دا غي دلاندې ما ته کم از کم 14 مفسرین پیش کړل اکابرین دیوبند من پیش کړل دا غي د مخکې د څه څوک مینه پیش کړل چې صرف زمونږ یو تاسو یې دمنئ تا ته زما چیلنج دی د آیات دلاندې یو دغه مفسر پیش کړ چې مسلمي اسې کو توبه نه رالي چې هغې دا لیکلي وي چې د رسول الله صلی قبر مبارک ته راتلل شفاعت درخواست کول چې ته زما لپاره د الله نه شفاعت وغواړه دا شرک د چیلنج دی زما تر مسلم مزارات کې وغواړه دویم نمبر زر اعظم احادیث ته وحدان صاحب ویلي ویل احادیث پیش کړه زما سره ابو داود شریف جلد نمبر 1 دے صفحہ 286 دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد يسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روح حتى ارد علیہ السلام زما قبر مبارک د سوک راشي سلام مګ زور ته سلام جواب ورکوم دا ول استاسو پنځپیرانو مسلک الله کبر استاسو مشر اغلی کی شیخ طیب صاحب پر اس طرح قبرستان میں جا کر سلام کرنا در اصل دعائی مغفرت ہے کیونکہ وہ سلام نہیں بلکہ یہ سلام صرف دعا ہے ګوره هغه سلام تری دعا ویلا السلام علیکم دا سپورت ہوا ہے دا هغه طرف نه ورته وعلیکم السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم مرفوع حدیث کې صفحه نمبر 37 ټیم ودرو چې دی خبرې کې ښا دا هغه طرف نه ورته جواب هم ملاو شو ګوره د دعا درخواست هم وشو د دعا جواب هم ملاو شو دا د قبر د مرفوع حدیث نه او دا زما سر نشر الطیب صفحه نمبر 200 د پرې دا تلخ هغه نشر الطیب صفحه نمبر 200 کې علامه عثماني صاحب رحم الله مولانا شفاعی تنویر رحم الله دقه نقل کوي صفحه نمبر 200 دی کې لګ راوړو خو مولوی صاحب دغه روایت زه په ګڼو سره ښودی شم خو دلته هغه پرېږدم صرف تانوي به واوره د دغه حدیث نه استدلال کې په استشفا باندې وایوره دی وی تلخیص مجموعی روایت سے علاوہ فضیلت حیات و اکرام ملائکہ کے برزخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مشاغل ثابت ہوتے ہیں اعمال امت کا ملاحظہ فرمانا نماز پڑھنا غذا مناسب اس عالم کے نوش فرمانا سلام کا سننا نزدیک سے خود اور دور سے بذریعہ ملائکہ سلام کا جواب دینا یہ تو دائماً ثابت ہے اور بیا وہی اشعار نقل کے میں قسم کہتا ہوں کہ آپ کے پاس مزار شریف پر کوئی شکستہ حال دعا کے لیے عرض کرنے کو نہیں پہنچتا مگر اس کی شکستگی کی اصلاح ہو گئی اس طرح سے کہ حیات برزخیہ کی سب آپ نے سن کر دعا پر میں اور کامیاب ہو گیا نبی صلی اللہ دعا وکړه ودان سے پخپل دعوه باندې یو قطعی ثبوت قطعی دلیل راوړ بسم الله الرحمن الرحیم د ټول ناول ما مفتی صاحب ته ویلي و محمول موضوع له ثابت کا دعوه دې صحیح ولیکه د هغې نه بعد حکم ولګوه تا د محمول د موضوع د ثبوت په ځای باندې تا حکم ثابت کړلی موضوع له د هغې جواب رانغی د هغې نه بعد ما د ده د درې کتابونو په خپل مابین کې تعارض راویستو چې تا قسم د شی قسم د شی ګرځولی او قسم د شی د عین شی ګرځولی د هغې جواب رانغی بیا د مسلک الاکابر کې د شیخ طیب صاحب د کتاب نه حواله ورکړه ده لیکلي دي چې قبرستان ته چې ځې نو دا کم بهر نه دا کم کسر دی ولا د الله نه بخښنه غواړي او د الله نه ولا دعا غواړي او دا چا لیکلي دي او دا چې دی په احسن الفتاوه کې مفتی رشید احمد صاحب هم لیکلي دا به وګورئ
بله خبره دا ده چې ته ما عبارات پیش کړل دا دل کا سرور ستا د مشر مولانا سرفراز صفدر صاحب کتاب دی په دې 216 صفحه کې لیکي وای بزرگانو فریق مخالف بعض بزرگان دین و صوفیاء کرام کی کچھ مجمل اور گول مول عبارتیں پیش کرتے ہیں دی ورته د بزرگانو اقوال پسې چې د مور پسې کې دا بریلی ته وای نو د بریلی مقابله کې یو شان رنگ او زما مقابله کې بل شان رنگ وای مال دی وبکړلې ور او ځان لره پردې سړی کړی رور په خبره باندې ورسې د هغې نه بعد زه دا خبره کوم چې تا ویلي خلاصه کیداني کې پوره خبره نشته بزرګانو موږ دا غټ کتابونه مو وایو شکر الحمدلله دا ملګري را سره سبقونه کې پاتې شوي دي تپوس ترې وکوئ او دا هم وایم دا غټ کتابونه هم پړاوهمه نو شامي کې دا یو لفظ دی ولیدو خو تا د خلاصې کیداني دا دویم لفظ ونه لیدو د دواړه الفاظ لیکلي دي هغې یو لفظ راغیستی دی یو دا ما فعله النبي صلی الله علیه وسلم مرة وترکه اخرى په دې ترتیب باندې ته ماته نشي ثابتولی او بل لفظ هم شته وما احبه السلف دا ما ونه وی دا تا اورېدلي نو تا اورېدلې نو د الله بنده ښه دا پرېږده د هغې نه بعد دی ما ته وایي که نه چې دلته لفظ جاوکه راغلی وایي یو عام دی او بل خاص دی ای د الله بنده چې ځان له په فتوه کې راګیرېدې فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم په کیمرې او په میډیا باندې په خلکو فیصله کې ګناهګارېږي لا یؤمنون مصداق ګرځېږي نو د هغې نه دي د ځان د خلاصولو دپاره دا یو آیت عام دی او دا بل خاص دی ما درته ویلي چې یو آیت عامې بل به عامي که بل خاصې دا بل به هم خاصي ورنه طالب باطل مقدم مثل د دې جواب نه راغلی بیا دا چې دی وجه دلته لفظ جاؤکه راغلی د مرګ نه بعد هغه زارکه راځي زارکه هغه جاؤکه لفظ نه راځي د هغې نه بعد بله خبره دا کوم دی وایي چې تا په حیات النبي مسله کې نسمت المؤمن حدیث پیش کړی زم په هغې کې ما دا پیش کړی چې د مؤمن روح په جسم کې دننه نه او د هغې سره زما د موضوع سره مناسبت و دا خو بالکل برابر خبره وه بیا دی وایي چې بزرګانو د شیخ قاسم نانوتي صاحب عبارات چې دی په هغې کې چې دی وایي تا ګول مول لینډ وچلو ما دا ویلو دې کتاب کې د شهید دپاره چې کوم جسم مثالي منل دی او شهید دپاره د هغه جسم ته چې میت ویلی دی په هغې باندې تا فتوه لګولې ده تا ویلي دا معتزلي دی او تا چې دی په عذاب قبر مناظره کې مفتی فدا صاحب ته دا فرمایلی و چې دا انکار حدیث دی دا قادیانیت دی او دا چې دی نو د معتزله او د خوارجو مسلک دی زه دا وایم دا سړی دی یو ځل ګول مول کړی دی شیخ قاسم نانوتي رحمه الله له تا ډېره زیاته بېعزتي کړې ده اوس چې دی نو د ده نه ته ځان دلیل پیش کړې نو د خارجي او د معتزلي نه ستا په نسبت باندې دلیل پیش کول نه دي پکار دا خبره لاړه بل تا چې دا قصه عتبي والعربي پیش کړه تا ویلي چې ما د شیخ حسین علي صاحب دغه کتاب نه پیش کړم تفسیر بېنظیر دی او د دې زغه زه در کوم چې په دې کتاب کې ستا د مشر په دې دوو کتابونو کې د دې قرار کړی چې دا د شیخ حسین علي صاحب تفسیر دی او په دې ځای کې دې څه لیکي وایي بزرګانو دې کې چې کوم راویان دي متهمون هغه متهم دي بالکذب او د دې په سندونو کې چې د بزرګانو نور په دې کې هم څه ضعیف راویان شته دی بله خبره دا ده چې دا زما سره کتاب دی دا یاد ساته دا کومه واقعه چې د دې آیت د لاندې پیش کړه په دې غونډې واقعې باندې دا صرف دا یو کتاب لیکلی شوی دی صرف په دې باندې اوس چې دا غونډه مناظره زه په دې باندې ور اړوم نو هسې دا باقي خبر رانه پاتې کېږي بل تا چې ما من حدین یسلم علیه دا حدیث دی پیش کو دا زما سره جلاء الافهام دی په دې کې شیخ الاسلام ابن قیم صاحب څه لیکي وسألت شیخا عن سماع یزید بن عبدالله من ابي هریره فقال ما كانه ادرکه وهو ضعیف ففي سماع منه نظر په روایت باندې هم جرح وشوه د شیخ طیب صاحب د عبارت جواب هم وشو د هغې نه بعد چې دی تا ویلو چې ولو انهم اذ ظلموا د دې آیت نه چې دی بل چا استدلال نه دی کړی دا زما سره توسل کتاب دی د محمد عیل العباسي دی عالم چې دین استدلال کړی چې دا تعلق ساتي ویطلب منهم مباشرة يدعو لهم دا د ژوند سره تعلق ساتي دا د مرګ نه بعد نه دی د مرګ نه بعد بدانه لګي او دا زما سره الکشف المبدي ده په دې کې دی لیکي په صفحه نمبر 132 کې ولم یشترط لقبول ذلك مجيء عند قبره د نبی صلی الله علیه وسلم قبر خواله دی راتګ چې دی دا نه دی شرط کړی شی د هغې په جواب کې ما حواله جات درکړل بل ما تا ته دا ویلي ګوره تا ویلي استشفاء عند قبر النبي من النبي ثابت دی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول دې آیت کې د کم ټکي دا معنی ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم د قبر خوا کې استشفاء من النبي جایز ده د دې معنی راته وکړه مولوي صاحبو بله خبره دا ده چې ما تا ته خپله دعوه پیش کړې وه چې دا قسمه انداز چې دی دا ثابت نه دی او بیا مې درته دا ویلي دې ته علماو شرک ویلی اول زه په دې باندې یو آیت کریمه پیش کوم هغې ته ګوره قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي والذین اتخذوا من دون الله اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى دې آیت کریمه ته ګوره دا زما سره زیارت القبور دی په دې کې دې څه لیکي وان قال ان اسأل لكوني اقرب الى الله مني ليشفع لي في هذه الامور لاني اتوسل الى الله فهذا من افعال المشركين دا د مشرکانو فعلونه دي والنصارى دا د نصاراو کارونه دي
فإنهم يزعمون إنهم يتخذون أحبارهم ورهبانهم شفعاء يستشفعون. بیا د هغې نه بعد بل آیت راوړي ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. بیا بل آیت کریمه راوړي ما لكم من دون من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون. د هغې نه بعد من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. نو حواله زما نه ده چېرته فتوه په ما باندې ونه لګې، زبان میری ہے بات ان کی. د هغې نه بعد زه دا وایم دا زما سره تفسیر مفتی محمود دی، په دې کې دی څه لیکي ګوره شیخ څوک دی شیخ مفتی محمود رحمه الله څه لیکي په دې تفسیر کې وای دغه آیت راغستې بیا لیکي کسی کے قبر ہو یا کوئی میت ہو، کوئی قبر یا میت کسی انسان کی مدد نہیں کر سکتے، ان کو صاحب اختیار سمجھنا. اور یہ مشرکین تو کہا کرتے تھے کہ ہم ان بتوں کے عبادت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کرتے بلکہ اس وجہ سے کرتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں. په دې کې دې دا خبره وکړه چې دا مونږ واسطه منو او واسطه چې څوک مني دغه مشرکان دي. د مشرکانو دپاره چې دی دا قول هغې پیش کو. خو زه درته اوس دا ښیم دا 103 صفحه ده سماع الموتا ده. په دې کې شیخ سرفراز صفدر صاحب څه لیکي وایي مونږ چې دا استشفا یادو که نه وایي دا مونږ وایي کسی مقبول و برگزیده بندے کی کا واسطه ور سپارش ہوتی ہے، وای دا واسطه ده، وای دا واسطه ده دا شفاعت. او دا یاد ساتئ په دې کتاب کې وای سماع الموتا کې شیخ سرفراز صفدر صاحب وای دا واسطه ده. او په دې ګلدستې توحید کې وای د مشرکانو طریق واردات دا چې شرک به کو بیا به چې زه بالذات د مستقل نه ګڼم زه واسطه ګڼم، دا د مشرکانو طریق وارداتو. د هغې نه بعد ګوره زه یم ته د استشفا قول کې ستا د دغې آیت کریمه کې بوی هم نشته چې ستا د استدلال د دې نه تام شي. دا زما سره تفسیر کشف الرحمان دی، په دې کې دی دا حدیث را نقل کوي د دې آیت د لاندې دی بخاری نے جابر بن عبداللہ سے نقل کی ہے جو شخص اذان سن کر یوں کہتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، تو ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہوگی. بزرگانو دا الفاظ وای شفاعت به دې وشي. دا بله خبره خو څه علما ورته شرک لیکلی او تاسو د علماو اقوال دې را نقل کړل، خو چې کله خبر راشي د هدایه کې شته حواله موجوده ده چې د محرم او د مبیح په منځ کې خبر راله ترجیح به محرم لري، نو د دې له وجې زه دې له ترجیح ورکوم. نو زه وایم که شفاعت غواړې د شفاعت د الله د نبي امید دی نو ګوره په دې باندې عمل وکړه. د اذان جواب ورکړه د الله نبي فرمایلی وایي تاله به شفاعت میلاویږي، الله دې زموږ نصیب کړي. بیا د مسلم شریف حدیث هم دغه شان راوړی دی وایي تاسو کله جس طرح مؤذن کہتا اس طرح تم بھی کہہ دو. د هغې نه بعد اخر کې وایي جو شخص میرے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرے گا تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوگی. زه موږ په دې طریقه باندې به انشاءالله روان یو، الله به موږ د الله د نبي شفاعت راکوي. اوس ګوره چې دی خو ګوره دا زما سره صارم المنکی دی، په دې صارم المنکی کې دغه ته ګوره دی لیکي وی عن علي بن الحسین، دا څوک دی دا زین العابدین دی رحمه الله، الله دې په رحم وکړي. څه لیکي انه رأى رجلا يجيء الى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. یو سړی چې هغه به راتلو د نبي صلی الله علیه وسلم قبر خوا کې وي فرجې ته، نو فیدخل فی هغې ته به داخلېدو فیدعو دعا به یې کوله فنها هغه منع کو او څه یې ګوره قاله لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وای ګوره صحیح استدلال طریقې ته ګوره د قبر خوا کې د دعا نه منع کړی دی. خو ګوره دې کې لږ لاس کې د مولانا صاحب دا زما سره اکابر کا مسلک و مشرب دا ستاسو د شیخ عزیز الرحمان صاحب کتاب دی. دیکھ اسے لکھی روضہ شریف پر عرض کر دیا کرو کہ وہ خود بھی مدینہ شریف حاضر ہونے والے ہر شخص سے اپنا سلام عرض کرتے اور دعا اور توجہ کی درخواست کرتے ہیں. دعا به کولا او دلته کې حضرت زین العابدین سے وہ فرمایل چې یو کس ما منع کړی چې به قبر د نبی صلی الله علیه وسلم راتلل زم د الله د نبی د هغه نوسو په تابعدارۍ کې روان یم، په دې باندې ماته خوشحالي ده. شکر الحمدلله. بیا لیکي ګوره وہ اس کو فرمایا کہ جاؤ روضہ اقدس پر جا کر عرض کرو کہ میرے پاس اقامہ نہیں. دا څوک دی دا اکابر کا مسلک و مشرب او دا غینه به درته حواله پیش کړه چې دی منع فرمایلی وه. او بیا دغه حدیث په بل سند باندې هم راوړی وایي بزرګانو لا تتخذوا بیت عیدا فإن تسلیمکم یبلغنی. بیا د بل دغه کې هم راوړی لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبر عیدا فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم.